د جنکو د مدرسې متعلق یو دوه درې ضروري خبرې کوم درته. د جنکو مدرسې ډېر لوی اهمیت لري او ډېر ضرورت لري، او بیا په دې دور کې چې د شیطانی جالونه د ښځو په شکل کې خوارې دي، او په دغه نازک دور کې چې شیطانی زهر هغه د زنانو په ذریعه باندې خورېږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی د بعضو ښځو متعلق چې دا حبایل الشیاطین دي، لکه څنګه چې یو ښکاري او شکاري انسان د جال په ذریعه باندې د مړزانو یا د میانو ښکار کوي، دارنګه شیطان د زنانو په ذریعه د رجالو د سړو ښکار کوي. نو دې دور کې بالخصوص، هر دور کې بالعموم او دې دور کې بالخصوص د زنانو علم حاصلول او زده کول ډېر زیات ضروري دي. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و حضرت انس ابن مالک و حضرت ابو هریره رضوان الله عنهم اجمعین دین زدک علم زدک امت ته وخو. دقرنګه حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ رضوان اللہ عنہن اجمعات دا غوینا اللہ پاک دین دا حضور پاک نے زدک او بیا امت رسول دی. او مشهور حدیث تے کہ زنانو پخپل او دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ اکڑا وید اللہ رسول دین در نٹولو سړو زدک مونږ یو ورځ مقرر کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو د پاره بیا یو خاص ورځ مقرر کړه، او په هغې کې هغه زنانه را جمع شوې، او حضور پاک مبارک هغې زنانو ته بعضې ضروري خبرې وفرمایلې، خصوصا د صدقې په باره کې چې زنانو ته د کوم څیز اشد ضرورت. دارنګې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په کور کې به پرده تړلې وه، او د پردې نه پورې غاړه به په دروازه باندې لوی لوی اکابر راتلل، صحابه راغلي دي، صحابه تابعین راغلي دي، هغې به دروازه کې اواز وکړو اجازت شته، هغې به وی و په کوټ په دروازه به را دننه شو، پردې نه پورې غاړه به نارینه ناستو، او عایشې صدیقې نه به د احادیثو تپوسونه کول. تاسو دې نه اندازه ولګوئ، او لوی تعداد 2210 احادیثه دا د حضرت عایشې صدیقې نه امت ته رسېدلي. لویه خبره ده صاحب، دا موږ له په یو مثال پروت دی. هر صنف د خپل صنف نه زده کړه په اسانه طریقه سره کولی شي. موږ هم لګیا یو، او زنانو ته د جمعې په تقریرونو کې او د اختر په تقریرونو کې لګیا یو، مسایل ور بیانو، لیکن خپل صنف نه آزادې طریقې سره چې یو عالمه شي او جنۍ، او هغه بیا په خپلو دغه کې ماحول کې او په خپله قومیت کې او په خپل کلي او په خپل علاقه کې بیا هغه جنکو ته علم شروع کړي او تعلیم شروع کړي، د هغې نه په اسانه زده کړه کولی شي. ډېرې زنانه داسې دي چې د هغې منځونه درست نه دي، ډېرې زنانه داسې دي چې د هغې د قرآن حکیم تلاوت خو بلکل زده نه دی سر نه، او چې زده هم دی نو هغه د عربي قواعد د تجوید مطابق نه دی. ډېرې زنانه داسې دي چې هغې پردې اهتمام نه ساتي، ډېرې زنانه داسې دي چې هغې د خپل خاوند حقوق نه پیژني، هغې د خپلې خواښې خسر حقوق نه پیژني، د بچو حقوق نه پیژني، او ډېرې زنانه داسې دي چې هغوی اخلاقیاتو کې کمزورې دي، آدابو کې کمزورې دي. د دې مدرسو دا برکات دي الحمدلله چې جنکو قرآن زده کړي، حافظانې شوې، جنکو پرده زده کړه، د جنکو دا زده کړل چې کور کې چا نه ستر پکار دی، چا نه دی پکار، چا سره به سفر کې خروج او تلل پکار دی، چا سره نه دی پکار. او زنانو دین زده که، شریعت زده که. د زنانو خو ډېر زیات مسایل دي، څنګه د سړو بعضې مسایل خاص دي، دارنګې د زنانو ډېر مسایل خاص دي. هغې مسایلو باندې زنانه نه پوهېږي، لکه زنانو ماشوم چې پیدا شي د هغې نه پس نفاس چې و د شریعت کې وایي، د هغې په مسایلو ډېرې ښځې نه پوهېږي. دارنګې چې د زنانو ماهانه کم بیماری راځي، په هغې کې د زنانو
د ذکر او اذکار د تلاوت پاغه کې د منځ قضا او غیره په دې مسائل ډېر زنانا نه پوي دي نه پويږي دا د دې مدینی مدرسو برکت ته الحمدلله چې زنانو دین زدک زنانو دین او پیجند زنانو شریعت او پیجند زنانو قرآن او پیجند زنانو منځونه او پیجندل زنانو نفلونه او پیجندل زنانو د منځ طریقه زده کړه حیا زده کړه د ښځو د بچو حقوق او پیجندل د خاوند حقوق او پیجندل دا د دې مدرسو برکت دی زمانو دا خو صاحب د دې ما بخاري دا نسخې چې چا لیکلي دي او پکې زنانه هم تېره شوې د امام بخاري رحمت الله علیه نه چې څنګه لږ رانږدې شي نو ملا به برابر شي رانږدې شي ځای ډېر لږ رانږدې شي لږ راقریب شي رانږدې شي زنانو چې څنګه ګوره دا یوه زه تاسو ته ووایم زموږ په کتابونو کې چې څنګه د راویانو ذکر دی دارنګې د راویانو زنانو ذکر دی او چې څنګه د صحابه ذکر دی دارنګې د صحابیاتو ځان له ذکر دی سیر صحابه او سیر صحابیات او چې څنګه راویان سړي دي دارنګې ښځې دي او زه به تاسو ته ډېر عجیبه ووایم چې ښځې بیا په دین زده کړه کې ډېرې تکړه دي د سړو په نسبت په سړو کې یو لوی جمع غفیر د راویانو ضعفا موجود دي وزاعین پکې موجود دي چې هغې وضع کړې ده او ډېر کمزورې پکې موجود دي ډېر مجاهیل دي پکې په راویانو کې لیکن په ښځو کې یو راویه چې توزع نه ده تېره شوې چې دې وضع کړې ده او د حضور پاک باندې موضوعي حدیث جوړ کړی دی یو راویه په ټولو ښځو کې زما د پوهې مطابق چې ته منکره متروکه نه ده تېره شوې داسې مجهوله پکې داسې کله کله راځي هم زموږ علما وایي دا مجهولة النسب یا مجهولة الاسم دا حالات معلوم دي زما په خپل اندازه چې ما څومره لګولې ده یو څلور پنځه راویانې په دا دومره زرګونو راویاتو کې دا ضعیفې دي باقي ټولې ثقات دي ګوره دې نه پته ولګي هغې څومره انحماق کوي څومره زړه کې درد لري او د دې بخاري یوه نسخه لیکلې ده یو زنانه لیکلې ده څنګه چې د امام بخاري نه فیربري دا نسخه لیکلې ده دارنګې یو زنانه لیکلې ده ډېر لوی خدمت دی زمانو د زنانو په دین کې ډېر لوی خدمت دی د زنانو او افسوس دا دی چې زموږ په وطن کې مونږ ښځې صرف دې له پاتې شوي دي چې دا به په کور کې خدمت کوي لکه یو وینځه غوندې یو اما او یو وینځه غوندې بس دا به د خاوند خدمت کوي دا به د کور خدمت کوي دا به د بچو خدمت کوي دا به ځای صفا کوي جارو به وهي جامې به وینځي ډوډۍ به د مېلمنو پخوي دا د ښځو ډیوټي ده نه 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 دا نه ده دا ډیوټي یوازې څنګه سړی دا ذمہداري لري چې دی بهر نه پیدا کړي کور ته راوړي رزق وګټي او کور ته راوړي دارنګې د ښځې ذمہداري ده چې کور کې دننه به دا خپل کار کوي لیکن سړی به دین زده کوي که به نه زده کوي عقیده بس زده کوي که نه چې زده نه کړي خو مسلمان نه شو عمل خو موقوف په علم دی چې علم نی عمل به څنګه وکړي مونځ علم نی عمل به څنګه وکړي نو دی به عقیده زده کوي نو بیا به دی اعلی مؤمن به ګرځي دی به مونځ زده کوي نو اعلی به وکړي که نه مونځ یې نه زده کړي څنګه به کوي دی به روژه زده کوي نو اعلی به روژه نیسي دی به حج زده کوي نو اعلی به حج کوي دقه رنګې ښځه چې مونځ کوي زلاول به زده کوي بیا به کوي ښځه چې کوم اعمال شرعیه کوي عقیده خو هغه فرض ده فرایض خو په مونږ هم فرض په ښځو هم فرض دي واجبات خو په مونږ هم دي په هغوی دي حرام خو په مونږ دي په هغې دي ځان به ساتو نو ښځه علم خو د عمل نه مخکې فرض دی که نه چې ته هغه علم چې په هغې باندې عمل موقوف وي نو ښځه به ځان د حرامو نه ساتي نو حرام به پېژني که نه ښځه به ستر پرده کوي نو خو ستر پرده به پېژني چا نه یې حکم که نه ښځه خو به مونځ کوي نو خو پېژني به مونځ چل خو به زده کوي که نه نو چې کوم څیزونه په سړي فرض عین دي په ښځه هم فرض عین دي او چې کوم په سړي فرض کفایي دي په ښځه هم فرض کفایي دي ښځه جهادونو نه دی تللی دا ټیک ده چې قتال توره به لاس کې نه اخلي رسول الله مبارک نه ښځو تپوس وکړي قتال جهادکن الحج لیکن تللی دی ام سلیم تللی ده عایشه صدیقه تللی ده څه دپاره مریضانو خدمتونه یې کړي ساروی ورته اوبه کړي یداوین الجرحا حدیث د بخاري دی د زخمیانو علاجونه یې ورته کړي دي نور خدمات یې کړي دي عایشه صدیقه تللی ده حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها تللی حضرت ام سلیم تللی ده
او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا په مدینه منوره کې او صحابیه دا غیله د نورو نه زیات شی ورکای او صحابه ورته دا ولې دومره شی دی ولا ورکو وې دا موږ ما په پلان کې jihad کې بدی موږ له مشکونه ډک ډک راوړل او زخمیانو باندې وبس کړي دومره خدمت خزو کړي زنانو دومره خدمت کړي دې مجاهدین له په جهادونو کې ډوړېګانې پخ کړي دغه خزو د رسول الله مبارک او د صحابه په جهاد په میدان کې خدمتونه کړي په احد کې تاسو ته پته نشته چې کله احد کې هغه کم جنجال پیښ شو او کافرانو په مسلمانان په کې شهیدان شو زخمیان شو نو دا صحابه کرام او صحابيات د مدینه منورې نه رامنډه کړل مشکونه به ډکول په املا باندې او زخمیان له خلک و باړه ولې او بیا به منډه والے مشکونه بر ډکول او بیا به وروړي زخمیان په خلک کې به او باړه ولې دا خو بخاری کې راغلی مسلم کې راغلی د خزو ډېر لوی خدمت دي زمانو او خوین تاسو لا پکار دي تاسو ته یو خبر وکم پکار دا دي چې دلته کې کوم جنکه عالمان شي داغي مین دول داغي پلارانو لک سوچ پکار چې دا جنې په داسې کور کې واده شي چې د علم برباد نشي چې دا په داسې کور کې واده شي چې هغه علم بیا وروسته برباد شي نو څه فایده کوي دا شمع ولګوي ګوري یو ځای کې یو باغچه خلک لګي دا غي نه بوټي بل ځای نال کې هغه نه بل ځای نال کې هغه نه بل ځای نال کې ملاقات شي او چې یو بوټي یو ځای کې وي او هغه زوړ شي بل ځای ته تخم څوک یو نسی نو خدا به ختم شي بل هوا به وغورځي او بل به ختم شي نو پاتې خبر خلاص شو نو مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برکاتهم چې دلته کومه باغچه کال په کال کومه باغچه دلته لګولې دا هغه نه کوم جنکه فارغان شي او کوم زنانه دینه فارغ او لاړ شي نو دا ک زنانه واده دي دلته ما وره دلته داسې بډایګانې خزم راځي او دلته منځونه زکای او قران زکای ډیره خبره ده چې واده کړي زنانه وی هغه د خپل کورونو کې درسونه شروع کړي خاوندان دې کومک ور سره کی مدد دې وسره کی او چې کومه واده شوی نه دي نو دا غي مین دي دا خیال وساتي چې دا جنکه په داسې کورونو کې واده شي چې التر د علم خدمت وشي او د قرآن خدمت وشي د کې به خیر او برکت وي چې په داسې کور کې واده نشي چې دا شاړه پاتې شي او که واده کېږي یو شرط یې په خاوند لګوئ پس خو سره یو شرط په سر لګوئ چې دا جنۍ به درته در کومه خو ته مهرباني به کې درس به پکې درس بکې په دې باندې د قرآن خدمت نه به دا دې ته رکاوټ به نه جوړی چې دا باغچه د دې شاخونه خواره شي او خلکو ته د دې نه پیدې ورسېږي قسم دی د دې بناتو د جنکو د مدرسې د لاسه زمونږ په دې ملک کې د الله پاک فضل د خلکو پرده او پېژندله داسې په لاره کله مونږ په دې اوړي کې تېرېږو په ګاډي کې چې وګورو نو جنکې په سلک روانې وي او د خپو د جرابې چولي په اوړي کې او د لاسونو ته په صادرونو کې پټ کړي وي دا ولې دا د مدرسو برکت دی چې هغوی ته دا وښودله چې ګور دا وجود عورت دی دا به پټ ساتئ دا به سړو ته نه ښکاره کوي شیطان خو بیا د سړو په ذهنونو کې وسوسې اچوي او ګناه کې مبتلا کوي دا ډېره ضروري خبره ده ډېر زیات خوشحاله یم د مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برکاتهم د هغې د خاندان د هغې د رشته دارانو د هغې د دوستانو د هغې د علماو نه د هغې د کور د زنانو نه الله دې مزید توفیق نصیب وګرځولي کې د مدرسې له الله مزید خیر ورکړي دا اشد ضرورت دی ګوره سړي خو به د ملا صاحب تقریر په جمعه کې موري په جنازه کې به موري په اختر کې به موري په صلح جوړه کې به موري بل ځای به موري څه به زده کړي ښځې قرآن به کوم ځای کې زده کړه کوي ښځې زده کړه خو په دا مدرسو کې کېږي او موږ ته د دې نمونې موجودې دي باقاعده په اسلافو کې د زنانو پوره مدرسې تېرې شوي او زنانو ډېر دین زده کړی دی او امت ته ډېر دین رسولی دی نیم دین تعلق د ښځو سره دی دا خو ښځو رسولی دی دا خو مې درته د دې ضروري خبره وکړه امید لرم چې زموږ خویندې زموږ میندې او زموږ وروڼه زموږ بایګان زموږ باجیګانې دا څیزونه خوارې کړي او په دې باندې عمل وشي چې د زنانو وروسته ژوند برباد نه شي او دا محنت وکړي چې جنکۍ زیات تا زیات تعداد کې راولېږي چې دین فایده واخلي او دا حقوق وپېژني په یو کور کې چې یو زنانه عالمه وي که نه یو زنانه عالمه قسم دې د ټول کور دپاره رڼا وي د ټول کور دا خبرې خو اوږدېږي خو ترغیبا یې درته کوم د دې اجمیر کې خواجه معین الدین رحمت الله علیه اجمیری یو ډېر
لوی بزرگ سړی تیر شوی دی عالم او ډېر لوی عالم په خپلې زمانې او ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی هندوستان کې اجمیر شریف کې اوس هم دا قبر دی پخوا به دا خلک ډېر تلل دا پاکستان هندوستان یو که نه اوس خو جدا شوي دي خو اوس هم بعضې خلک دي نو دا خواجه معین الدین ډېر لوی عالم و یو ځل د دې هغه زمانه کې د بنګلادیش او پاکستان هندوستان یو نو دې د مشرقي هندوستان او د بنګلادیش په سفر باندې تللی چې کله واپس راغی مور یې به بوډۍ نو مور سره لګیا دی په دې خپور د چاپي کوي نو مور ورته وایي معین الدین بچې ډېر خوشحاله نن نه هغه ورته وایي مور یې ولې به نه یم خوشحاله وایي دې سفر کې خو الله پاک ماله ډېر لوی خیر راکړ زما په لاس ډېر زیات خلک الله مسلمانان کړل او زما په لاس ډېر بدعملو خلکو بیعت وکړو او خدای پاک نیکان کړل یو ځای کې راځي او یا زره بل ځای کې اووه لکه راځي چې اووه لکه کافران خدای پاک زما په لاس مسلمانان کړل یو ځای کې بل ځای اووه لکه بل ځای کې اویا لکه راځي چې اویا لکه بدعملو خلکو په لاس بیعت وکړو او خدای پاک نیکان کړل مور په دې باندې خوشحاله نو مور ورته داسې راکېناست ورته بچې معین الدین په دې کې ستا څه کمال دی ته خو زما کمال دی د الله فضل او زما کمال دی خو عالم هوښیار وی خندل ورته وی مور نن به راته وایي چې ستا څه کمال دی منډې خو ما ووهلې جلسې ما وکړې مریدانو شاګردانو ما ته خلک جمع کړل پیاده سفرې په کوزو کې ما وکړلې میاشتې شپې ما ورونه کړلې او ته زما برکت ته په کور کې ناست دی ما به نن پوهېږې چې ستا څه برکت دی مور یې هوښیاره مور ورته معین الدین بچې درې خبرې وویل وی دا تا نه چې کومه ملغلره جوړه ده که او تا ته نن دا خلک راغونډېږي او عالم او صوفي او نیک سړی دا د الله فضل خدا زما برکت ته ماته یتیم د پلار نه پاتې شوی او ته ماشوم وې چې تا پسې به زه په برقه په سر په دې کوڅو کې ګرځېدم چې زما بچی لوفر نه شي بدعمله نه شي زه به در پسې ګرځېدم ما د ماشومانو سره د خپلو همزلف سره لوبو ته نه پرېښودی ما به د مټه نیولې استاد له به بوتۍ سبق ورته وښایم ما د سره خواري کړې د محنت مې در سره کړې دی ما یو ورځ د نظر نه توخ کړې نه در پسې به ګرځېدم چې خدای زما دا بچې خرابو خلکو سره ملګري نه شي او غلط صحبت کې خراب نه شي او د نه خدای عالم جوړ کړي نو بچې دا تا چې کوم علم تا به جړل خو ما به نه پرېښودلې ته به پټېدې خو ما به نه پرېښودلې نو که ما در باندې داسې پړی چولی وي چې زه بچې چې څه دې خوښه یې کوه تا نه دا ملا جوړېدی شو دا نه دا عالم جوړېدی شو دا صوفي در نه جوړېدی شو دا بچې ته اوس په دوکانونو کې د خلکو سره چې نوکري به دې کوله یا به دې ټماټر خرڅولو یا به دې نور شیزونه خرڅول په ځای باندې یا اسوال به دې کوو یا مصریانو سره به ګرځېدې مصریتوب به دې کوو دا چې ملغلر د نه جوړه ده او دا لوی صوفي او عالم ده زما د برکت نه ما در سره خواري کړې ده ما دې تربیت کړې ده ما بیا علماو سره او نیکانو او اولیاو سره کېنولې دا شی درته جوړ وایه ټیک ویم که غلطه ویم مورې خبره بالکل درست واقعي ګورې تاسو یو خبره وکړم پلار د بچي تربیت نه شي کولی مورې پلار خو سهار وځي خپل ډوډۍ ګټي ما خام راشي ما ځیګر راشي ستړي کله مړی لزا کله خادی لزا کله غم دی کله خادي ده کله تعلقات دي پسې ګرځي کور کې دننه خو مور ته پته لګي چې زما دا بچی د کومې قبیلې نه دی دی څه کوي مونځ کوي که نه کوي وختي پاسي که ناوخته پاسي سبق زده کوي که نه زده کوي تربیت ته مور کار دی ټیک ده که د مور خبره نه مني یا مور پلار ته وایي چې دا بچی دی که زما خبره نه مني دا برابر کوه لیکن په کور کې دننه چې څومره تربیت دی که هلک ښه کېږي جینۍ ښه کېږي د مور د لاسه که خرابېږي د مور د لاسه مور به خیال ساتي مور به نظر ساتي کړي دي که نه یو مورې وایي ښه دویمه واوره وایي چې ته کله ودې او تبلیغ پسې علم پسې او بل دینی کارونو پسې نو بچې زه دغه مسلې ته وښیم نو ما دا الله ته نیولې دعاګانې درته کړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچي دپاره بیا قبلېږي غایبانه خو بیا خامخا قبلېږي نو زما الله پې دعاګانې در پسې روانې دي خدای زما بچې کامیاب کړي الله د ده په لاس کافران مسلمانان کړي الله د ده په لاس بدعمله نیکان کړي د الله پې لپې دعاګانې در پسې روانې دي خو زما دعاګانې تر څو ته نه راغلې نو ضرورت له پاسه غني په دغه مسلم ناست یم او تا ته دعاګانې در روانې دي دعاګانې د مور قبلې که نه وي مور دا خبره دې ټیک وکړه وایي درېیمه مور بچې
معین الدین ته زما په غیږ کې و چې ما به دله شودو پی درکول زما سینه به دې رودله ما به پی درکول داسې وخت په ما نه دی تیر چې تاله ما بې اودسه وخت کې پی درکړي ما به اودس وکړه ته به مې سینې ته واچولې تا به پیس کړل تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دا برکت به پیدا کېږي که به نه پیدا کېږي او چې تا لکونه خلک ستا په لاس بیعتونه کوي په دې وجه کې حقیقت دی زما حقیقت دی ځمکه چې خوږی که نه هغه بوټي زرغونوي چې ځمکه خورۍ شورا بېکارې بوټي نه زرغونوي او چې دې بوټي ته خوږې وباچې اله وباچې دا بوس فصل به زرغونېږي او چې دې ته د مالګېجنې د دریاب طرفې وواچوي دا به اوس دی ختمه به کړي دې له به خوراک ورکوي دې بوټي له نو دا به طاقتمن کېږي دې له خپل خوراک نه ورکوي دا به نه طاقتمن کېږي دقه رنګې بچی دی چې د پاکې وینې نه کم بچی پیدا شو تاسو نه ګورئ عبدالله ابن مبارک عبدالله مبارک پلار او مور یې نیکه وه او څومره خواري د دې بچي دپاره کړې امام بخاري په علم کې خو د مور عزت مور به خدای ته جړل خدای بچی مې ړوند دی امام بخاري کله چې پیدا شو په سترګو ړوند مور به خدای ته جړل امام حافظ ابن حجر لیکلی دي بکت جړلی دي خدای پاک ته او وابتهلت او څه ورته ویل کېږي خدای پاک ته به زاري کوله او خدای ته به یې جړل او تضرعت تضرع به کوله چې الله زما بچی خو په سترګو ړوند شوی دی الله ما خدا د پیغمبر مبارک د علومو دپاره تا نه غوښتلی و دا به څه کېږي جړل به نو الله پاک په خوب کې ابراهیم علیه السلام ورته ښکاره کړ او ورته یې ولې جاړې وایي دقسې زما زوی دی محمد او په سترګو ړوند دی ما د حضور پاک احادیثو له غوښتلی دی اوس خو دې ړوند نه شي صاحب سبق نه شي زده کولی هغه وله زیری ورکړه بشرها چې الله پاک ستا زوی جوړ کړی دی نو چې دی راپاسې د مورې او دا ماشوم امام بخاري محمد ابن اسماعیل یې وکتو نو په سترګو جوړ شوی مورې خوشحاله شو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا خو چې زوی عبدالقادر جیلانی جوړ شوی دی او پیرانو پیر ته جوړ شوی دی پیرانو پیر دا خو د مور د برکت مور به خواري ورسره کول حسن بصري وګورئ تاسو تاریخ حسن بصري خو د مور د لاسه حسن بصري شوی دی محمد ابن سیرین لوی تابعی دی تاسو وګورئ تاسو د مور د برکت تاسو تاریخ لږ تاسو مشاهده کو مطالعه که حیران بچئ تاسو چې زمونږ په لویو په تابعینو کې او زمونږ په لویو علماو کې د مور تربیت له دخل دی مور خواري کړې د بچي نه الله پاک لوی عالم او لوی ولی د زمانې جوړ کړی دی